ها دې له میخې خپلې لالیه ګرانو کتونکو دا چې لږ یخې شي که نه او دا چې داسې خورې که نه دې ته وګوره دا غوښه نه ده دا یاره مړه نو بچې به دا غوری ته پرته وي او دا خورې ملګرو سلامونه کوم علب خان شیرپو یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی طبیعت مې لږ ناسازه دی خو دا غټې وریجې ستاسو ډېرې زیاتې خوښې نو نن مې تاسو د غټو وریجو مرکز ته راوستی ګرانو کتونکو تاسو وینئ که نه دې ته وایي کورنۍ چاولې کورنۍ چاولې مطلب دا چې د رزړو چاولې نو د رزړو دا برانډ چې کوم دی نن په ټوله دنیا کې مشهور دی کوم ځای ته چې زه راغلی یم اتفاقي خبره ده نه چا راوستی یم او نه راته چا ویلي دي خو دې ځای ته چې زه راغلی یم نو دلته نه دروازې تر 150 پورې دیګونه چې کوم دی نو دا د پښتونخوا ګوټ ګوټ ته ځي او بیا په رزړو کې چې کوم ځای کې د دوی مین دکان دی نو هلته تر 1200 پورې 1500 پورې دیګونه دا دروازې خرڅېږي نو سوچو کې چې غټې وریجې څومره مهمې دي دا بوجۍ روړي او دا بوجۍ دلته کېچي او هلته دیګمار صاحب دی او دیګمار صاحب یې پخوي کاریګر چې کوم دی نو د دې یو ډېر د بل ځای نه کاریګر راغلی ګرانو کتونکو دا پخېږي په دړو دا نه په ګیس پخېږي او نه په بجلی په هیټر پخېږي د دړو وریجې پخېدل چې کوم دی دا موږ په دې کلیوالو سیمو کې زموږ چې کوم کلیوال سیمې دي نو هلته کې موږ په دړو باندې وریجې پخوو نو هغه د دړو وریجو ته چې کوم دی نو چې وریځ وي باران وي امچوره وي نارنج وي او د غټو وریجو مجمه وي او بیا خوړل وي د هغې یو بېله ذایقه وي دا د دې مسالې دي دا تا ته وګوره چې لا ماسته پې واچو خو د ماستو خو بیا څه بېله دغه ده نو ډېر خلک پې ماسته امچوره نارنج او بیا چې لا د اچاره وړوکې ډبې وي که نه او په مجمه کې پرتې مالې هغه د وریجې راکړې وي خو زه خپل ځاني نشم خوړی دا پته نه لګي خو په بل یې خورمه نو چې زما څومره مسافر دي که نه نو زه په هغوی باندې دا خورمه دا وګوره دا دې خو دې ځای کې چې کوم دی نو دا وګوره دا وګوره په دې بالټي کې دا د ځان له دا چې کوم دی د ځان له سیټ ته کړي دي نو ما ورته یې مالم یو بالټي ډکه چې یو یې سمه نو دا تاسو ته زه نن ښیمه هلته کې د دوکان چې کوم دی نو هغه هم درته ښودلی کېږي دا دې خوا راشئ جي دا بل دیګ دی غوښه مشره څومره غوښه په یو دیګ کې تاسو اچوئ په یو دیګ کې 17 کیلو او وریجې پکې څومره وي 17 نو 17 کیلو وریجې شوې 17 کیلو دغه شوې نو چې دا ګوته پکې وې که نه داسې نو داسې راتاویږي نو اوس خپل ځاني بس دې ټیم کې خوړی نه شم ګین دا ذایقه مې تاسو سره چې کوله دا بل دیګ چې کوم دی نو دا باندې دی دلته کې چې زه دې کوم ځای کې یم نو دوی د دې وریجو بنیاد یې ښودلی دی په بازارونو کې چې کله وریجې خرڅېږي نو په سوونو خلکه دې وخت کې دوی سره په روزګار دي په سوونو خلکه دا تاسو وینئ دا خشاکونه هم راځي او دې خشاکونو سره چهرې پوستاس چې کوم دی نو باقاعده چې کوم دی نو دا چاولې دي دا دغه کې بند دي جنریټر لګېدلی دی دا وګوره جي او دا ټول سیستم دی دلته کې د غوښې لپاره چې کوم دی نو باقاعده هغه ځای کې دغه لګېدلی دی او غوښه چې کومه ده نو ټکی نو یقینا نننی پروګرام بس تاسو زما خوښ شوي وي چې نن ما هلته کې راغلي زما په لیټ څه شو دغه د وریجو والا هته لږ راواله خیر دی که نه چې دا ملګري را سره وخوري ما سره دغه خبرې بس دې وخت کې مه کوه که نه نو سې راباندې بیا سر له لاسن کندی که نه نو ګوره اورې زاړه یادونه به نه را تازه کړې ښه زاړه اورې ښه دې له میخې خپلې لالیه ګرانو کتونکو دا چې لږ یخې شي که نه او دا چې داسې خورې که نه دې ته وګوره دا غوښه نه ده دا یاره مړه نو بچې به دا غوری ته پرته وي او دا خورې نو نن خو ژوندی ومه که نه نو رمضان کې به زه دا غټې وریجې تقسیمومه نو بیا به عارف استاد ته یم چې ماله ته م یو دیګ رالیږه نو نن سبا چې کوم دی نو هغه هم راله یو دیګ رالیږي په دې خلکو کې خلکو به ما ته ویل خانه ته خلکو له چټاکې وریجې ورکوې ته راشه دې وریجو قیمت نه لږ ځان خبر کا نو چې ما چټاکې ورکو نو ته پو ورکه او چې ما پو ورکو نو ته کیلو ورکه او چې ما کیلو ورکو نو ته دړی ورکه نو دې کې د خیر ښېګړې کار کې به عزت کې دې کې به څوک رامنې کې نه خو څوک چاله یو کاشوغ هم ورکوي که نه او دا کاشوغه وي دا ته څه پته ده چې دا وخورې د کوره پورې ځې نو د خولې نه به دې خوند نه ځي
دا هلته کارګران چې کوم دي که نه دوی اکثر چې کوم دی نو په خپله ورته غړه دغه شانتي نه کېږي خو دا اوس وایي ویړه مې ورته وشه نو ما یې خورې نو دا 18 کیلو چې کوم ده نو غوښه ده او 18 کیلو وریجې دي نو چې څونه وریجې دي نو هغه همره غوښه ده اورې خو بیا پکې د عارف استاد لګیات په دې ساتئ چې تاسو به پکې اوریجنل ځای ته پکې رارسئ زه درته ملګرو یو خبر وکړم نه مې په صدریاب کې په کبانو پیسې ورکړي دي او نه مې په رزړو کې په وریجو تر اوسه پیسې ورکړي خو د دوی وړه ښي او خو بدي په ما به یې خوري خو دا نن زه په تاسو هم خورم دا دې لپاره نه راځه چې راغلی وم نو زه نن خیبر له یو ریپورټ جوړوم ما ته اسایمنټ راکړی شوی دی نو ما چې خپل سوشل میډیا ملګري خو زما ډېر زیات دي هغوی وایي په موږ وریجې وخوره نو خورئ را سره داسې مزه ترې واخلې داسې مزه چې یاد وساته یاده اورې زه دا لږې لږې په کاشوغې په دې رالم که نه چې یو دي ډېرې زیاتې ګرمې هلته په اور پخ شوي دي که نه او بیا په دړو پخ شوي دي او ما د سعودي عرب نه ځان سره ټوخې وروړی دی نو چې دې باندې زه یا اچار واچوم یا چوره واچوم یا نارنج واچوم نه بیا زیاتېږي ګینې هغې سره خو بیا بېله مزه یې وي که نه دا به داسې لږې لږې راکنې نو چې لږې لږې راکنې که نه نو بیا به راځي ده هغه خو لږې اوبه رالې ښه توله ورته ناسته چې زه یې وخورم خو رانه بیا خورې وخورې هغې دا وګوره هغې نو وګوره او بل دا کاریګر چې کوم دی که نه دا مونږ کتلی دی دا مونږ ډېر د لرې نه دا کاریګر راوستی دا د څه پته ده د دې کاریګر تنخواه چې مې ورته وویل نو دلته ډېر دونه تنخواه نشته خو به هر حال نو بس به کم نه ښه دا نورې پیک کړه نو ګرانو کتونکو هغه څو خبرې مې سره کولې رزړ وریجې دا نن ټوله دنیا کې په ټوله نړۍ کې دا یو ځانګړی حیثیت لري خو موږ ورته د رزړو نه وایو موږ ورته 400 وریجې وو دې موږ د 400 یو برانډ دی یو سوغات دی په ټوله دنیا کې د ویله کوي چې هلته ځینو وریجې به راباندې خورئ نو دلته کې مسله دا ده چې موږ له میلمه راځي نو یا به پرې د رزړو مټۍ خوري دا رزړوال چې کوم دي نو دوی موږ دونه تاواني کوي که نه یا به پرې د دې ځای وله قدر اخلي او یا د غټو وریجو مجمع خو به پرې ضرور خوري نو دوی موږ سره دومره ناجایزه کړې ده چې موږ له کله میلمه راځي نو دا 3 څیزونه چې دې پرې نه خوړلې نو یې موږ 400 ته نه وتلو چې دا وریجې پرې وخورې که نه نو چې اسلام آباد او کراچۍ پورې ځي نو خولې کې خواخوند دي دې پسې بیا به نه چیز کي نه به پسې پیپسي او دغه کولډ ډرنک چې کوم دی نو دغه بیا مزه کوي بس دا وریجې دي او بس دا ښکلې ښکلې ډرقي دي او ذایقه ده نو دا دلته کې جي ګورئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 دیګه دی وخت کې دا په یو ټیم پخېږي زه دا نه یم چې 16 دیګه پخ شوي دي 16 دیګه په یو ټیم پخېږي دا د بانګونو نه دا سلسله شروع شي پښمني مال نه بیا ګاډي راځي نو بعض ځینو کې چې کم دی نو دا نوم استعمالي ښه یو سړی کور کې دغه کي خو د دې ځای وریجې چې کم دی دا نه ده چې په دې سړکونو باندې وي نو په هغې کې هم چې کم دی نو زیاتره ځینو کې هم د دوی وریجې وي فرق پکې وي نو دا هغه اوریجنل پخېږي نو ګرانو کتونکو دغه څو خبرې مې شریکولې ډېره مننه خوشحاله